څوک په کارغانو پال نیسي او څوک وایي ښی سترګه مې ورپېدله جو کار ښه دی او میلمانه را روان دي، چپه ورپېده جو دشمن را روان دی. دا بالکل دا د شریعت خلاف دي او دا پالونه نیول چې دي دا په شریعت کې ټیک نه دي. په دې سره پالونه نیول او نن به داسې کېږي او نن به داسې کېږي او نن به میلمانه راځي، نو دا پالونه به دوی نیول. نو رب العالمین د هغې رد وکړو چې دا پالونه ټیک نه دي. نو دی به بد پالی نیوله بی موسی په موسی علیه السلام سره ومن معه او د ده په ملګرو سره. څوک وی نن سار مې وي په پلانکي سړي نظر لګېدلی او جو ټوله ورځ مې بده ووتله، او نن مې په پلانکي نظر ولګېدلی او جو ټوله ورځ مې ښه ووتله. مونږ ورته وایو چې د کوره اوځې په سفر ځې چې کمې دعاګانې احادیثو مبارکو کې راغلي هغه ووایه او په هغې مطمئن اوسېږه چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده. ما دا دعا وویلله انشاءالله زه به د مشاکلو نه او د مصایبو نه محفوظ یم. حدیث مبارک کې راځي چې څوک په سفر وځي او دی ووایي بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله. په سفر وځي کور ووتو ګاډي ته وختو دی وی بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. چې دا دعا ووی بسم الله پنوم د الله، لا حول ولا قوة الا بالله، نه د ګناه نه بچ کېدی شم نه نیکی کولی شم مګر دا دواړه کاره به د الله په توفیق کی. لا ملجأ نه مې د پناه ځای شته دی، ولا منجأ او نه مې د نجات ځای شته، نه مې د پناه ځای شته نه مې د خلاصي ځای شته نه مې د پټېدو ځای شته الا الیه مګر د دې ټولو رجع زه الله ته کوم. که پناه راکوي ام به الله راکوي، که نجات راکوي ام به الله راکوي. لا ملجأ ولا منجأ من الله الا الیه. دا ټول به د الله د طرف نه وي. چې دا دعا ووایي که نه حدیث مبارک کې راځي هودي ته دته د الله د طرف نه هدایت وشو. دا ریاض الصالحین دا حدیث نقل کړی دته د الله د طرف نه هدایت وشو او الله تبارک و تعالی د ده دپاره کافي شو. نو چې الله دی کافي شو د الله د طرف نه درته هدایت شو او دا الفاظ وسرم دی دی د شیطان نه په ډډه شو. د الله د طرف نه ورته هدایت وشو، الله ورله کافي شو او د شیطان نه په ډډه شو. بیا اوزه سفر کوه نو په دې باندې اعتماد کوه نو بیا صحیح ده. نو دا څه خبره خو نه ده په پلانکي مې پال نیولې او په پلانکي مې پال نیولې. دا دعاګانې مسنون وغواړه او بیا سفر کوه انشاءالله رب العالمین به دې د ټولو آفتونو او مصایبو نه حفاظت کړي. چې د کوره وځي نو سحر مونځ یې نه کړی ووځي چې ګاډي کې کینې نو ړومبې پې ګانه ولګي، ړومبې موبایل د سکرین سره برابر کړي تولی کړي ورته او بیا ډرایوینګ شروع کړي روان شي. نو تا ته دا پته نشته چې دا مشینري د انسان جوړه کړې ده. که دا بریک کار ونه کړي، که دا زمانه د بریک په ځای ایکسلیټر ولګي او موړي او زه کته ورشم نو اکثر یې اکسیډنټ کړی د زنکدن حالت یې او دلته ورته ګاډي کې ټیپ چالي. په داسې حالت سړی د دنیا نه لاړ شي د ده نه فرشتي روح وړي. نو د سفر حالت دا ګورې ډېر نازک حالت دی کې الله یادوه دا دعاګانې ووایو په ځان شف کو او بیا سفر کو. حدیث مبارک کې راځي السفر قطعة من العذاب. دا سفر چې دی دا ګورې د عذاب نه یوه ټوټه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله خپل حاجت پوره کوي په سکار تلی یې هغه وکړو نو بیا زر کور ته واپس کیږي، سمدستي کور ته راځئ. هسې وخت مه اړوئ، سفر دا یوه ټوټه ده د عذاب نه. نو که دا دعاګانې سړی ووایي نو ټیک ده، خو بدپالی نیول او نیکپالی نیول په مارغانو سره دا ټیک نه دي. فرمایي فاذا جاءتهم الحسنة کله چې
چې کله براغ لدی ته خوشحالي نو قالو دی بوي لنا هذه دا خو زمونږ د پاره ده یعنې مونږ د دې حقدارو وان تصبهم سیئه کو وبرسېدو دوی ته څه تکلیف یطیروا بموسی نو بدپالی بی نیولا پا موسیٰ علیہ السلام ومن معه او پا ملگرو د باندی علا خبردار انما طائرهم بیشک اسپیروالے د دوی چو عند اللہ دا مقررو پا نزد اللہ دا اللہ تا دا پارا مقرر کڑو پا دے که دا مارغانو دا تلو دا راتلو سکار نشتا انما طائرهم بیشک اسپیروالے د دوی عند اللہ دا مقررو پا نزد اللہ ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر د دینا نپوہیگی پا دی باندی